دار چې په جنازه کې دوه فرض دي نو دا وپېژنئ. په دې کې اکثر خلک کوتاهي کوي. دا وپېژنئ چې جنازه کې دا فرض کم دي او آیا دا موږ کوو که دا زموږ نه پاتې کېږي. ټیک شوله که نه؟ دوه خبرې شوې. درېیمه خبره دا وکئ چې د جنازې په دې دعاګانو کې او په دې درود کې خلک غلطۍ کوي. راځئ چې هغه غلطۍ معلومې کړو او دا خبره معلومه کړو چې آیا دا درود او دغه دعاګانې چې کومې په جنازه کې موږ ویو آیا همدغه ویل لازم دي که د دې په ځای نور څه ویلی شي څه اسانې دعاګانې شته. او بله دا مسله معلومه کړي چې د یو کس جنازې ته حاضر شو د نه یو تکبیر دوه تکبیره درې تکبیره دا تلي دي فوت شوي دي نو امام یا سلام وګرځو د جنازه کې شامل شو امام یا سلام وګرځو یا نه دی به د باقي تلي تکبیرونه څنګه راګرځئ. راځئ دا څو اهمې مسلې د جنازې متعلق زموږ سره وپېژنئ او لازمي د مرګرو سره شیر کړئ. ډېر خلک په دې کې کوتاهي کوي. جنازې ته د ودرېدو په ټیم کې چې دا تاسو کوم نیت د عربۍ وایئ که نه نو دا مه وایئ. د دې په ځای په پښتو کې نیت وایئ او په پښتو کې به یې څنګه وی نو هغه طریقه درته ذکر کوم. بله دا چې په جنازه کې دوه فرض دي نو دا وپېژنئ. په دې کې اکثر خلک کوتاهي کوي. دا وپېژنئ چې جنازه کې دا فرض کم دي او آیا دا موږ کوو که دا زموږ نه پاتې کېږي. ټیک شوله که نه؟ دوه خبرې شوې. درېیمه خبره دا وکئ چې د جنازې په دې دعاګانو کې او په دې درود کې خلک غلطۍ کوي. راځئ چې هغه غلطۍ معلومې کړو او دا خبره معلومه کړو چې آیا دا درود او دغه دعاګانې چې کومې په جنازه کې موږ ویو آیا همدغه ویل لازم دي که د دې په ځای نور څه ویلی شي څه اسانې دعاګانې شته. او بله دا مسله معلومه کړي چې د یو کس جنازې ته حاضر شو د نه یو تکبیر دوه تکبیره درې تکبیره دا تلي دي فوت شوي دي نو امام یا سلام وګرځو د جنازه کې شامل شو امام یا سلام وګرځو یا نه دی به د باقي تلي تکبیرونه څنګه راګرځئ. راځئ دا څو اهمې مسلې د جنازې متعلق زموږ سره وپېژنئ او لازمي د مرګرو سره شیر کړئ. ډېر خلک په دې کې کوتاهي کوي. اوله مسله داره چې د عربۍ دا کوم نیت نقل دی که نه نویتو ان اودي لله تعالی اربع تکبیرات صلات الجنازه نو دا نیت نه دی. په دې کې ډېر خلک غلطي کوي او دا مه وایي جي نیت چې کوم دی دا ویل دا دومره اوږده قصه چې تاسو کوئ نو هلته امام تکبیر ویلی هغه چې کوم دی ثنا شروع کړي دویم تکبیر ته قابو شوی دلته دا نیت چې کوم دی ستاسو ختم شوی نه نو دې نیت ویلو ته ضرورت څه دی نه د جنازې دا نیت چېرته په احادیثو کې او په دغه کې په کتابونو کې ګینې رانقل دی چې تاسو به خامخا پکې وایي. د دې په ځای په ساده پښتو کې وایي چې نیت کوم د دې مړي په دې اظهر امام پسې خاص الله ستا دپاره مخ مې د کعبې شریفې په لور که الله اکبر که دا هم څوک ونه وي بس د زړه نیت ووایي دغه ضروري دی. په خوله باندې نیت ویل دا ضروري نه دی خو که تاسو د اطمینان دپاره د دل او د دماغ او د زړه هغه نیت د خولې سره په خوله باندې ویلو سره دغه خپل دماغ حاضرول غواړئ زړه حاضرول غواړئ د دغې دپاره په پښتو کې دا دوه ټکي نیت ووایئ بس. د دې نه سیوا دغه نویتو ان اودي ډېر خلک زموږ نه تپوسو کې یاره په دې کې موږ نه غلطۍ کېږي او داسې غلطۍ سمولی نه شي ټیک کولی نه شي. ټول عمر یې وایي بس عادت یې ګرځېدلی او غلطۍ پکې کوي ټیک کولی نه شي. نو دغه نیت ویلو ته ضرورت سره تاسو ماته ده ووایئ. د جنازې دا مسایل واورئ او دا بیان کې زه اکثر مرګرو ته په جنازه کې دا مسایل بیان کوي. قصو ته ضرورت نشته جمجا بچه قصه دې رانیولې ده اوس قوم دی یا وجړو یا دې وخندو هلکه ظالم مولا او کافرې مسلې وکړلې بس خبره ختمه. سله دا صحیح مسایل د جنازې بیان که قوم ته اساني راشي. د جهالت او د لاعلمۍ د وجې نه ډېر مشکلات موږ ځان ته جوړ کړي په اسانو مسلو کې نو ولې هغه اسانې مسلې قوم ته بیان نه کړو. بله دا مسله ده جي چې د جنازې فرض چې کوم دي دوه دي یو څلور تکبیرونه او قیام بغیر د عذر نه په ناسته جنازه نه کېږي. څلور تکبیرونه او په ولاړه جنازه دا فرض دي. خو ګوره دلته یو مسله یاد وساته غلط فهمۍ کې بعضې خلک پراته دي. دا څلور تکبیرونه الله اکبر ویل په امام هم فرض دي او په مقتدي هم فرض دي. امام چېرته مقتدي چېرته دې غلط فهمۍ کې لاړ نشي چې امام الله اکبر ویو بس زه خو هسې امام پسې ولاړ یم دا کافي ده. نه جي نه دا څلور واړه تکبیرونه د جنازې الله اکبر باندې خوله او ژبه خوځول په امام هم فرض دي او په مقتدي باندې هم څه دي دا فرض دي. دا به دواړه وایي ټیک شوله. نو دا څلور تکبیرونه شو او یو قیام شو دا مسله شوه. بله دا مسله وکړه چې په جنازه کې دا کومه ثنا ده که نه د سبحان نه به شروع وکړي نو وجل ثنا او که لفظ که پکې چا ووي او که پکې ونه وي ولا الی غیره پورې ثنا ووایه. دویم تکبیر چې کله امام وکړو که نه نو د هغې نه پس د درود شریف دی. نو په دې درود کې زموږ ډېر خلک غلطۍ کوي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت وسلمت نو دوی وایي وبارکته نو وبارکته نه دی وبارکته دی د ری د پاسه زبر دی ورحمته دا ورحمته دوی وایي ورحمته ټیک شوله که نه الف لام پرې راوړي ورحمته وایي نو دا غلط دی. ټیک شوله که نه نو بیا ولې دا وی دا منځه کې چې کوم درود نقل دی اللهم صل اللهم بارک درود ابراهیمي دا پکې وایه که نه
دا درود پکې وایا ټیک شوله که دا نه بل درود پکې وایا که نه دغه جنازه کې چې کوم وي دا سم که خو دا نشي سمولی او دا غلطۍ دي بیخي پخې دي او وزي دا غلطۍ دي وزي دي نه اصلاح نه کېږي نو بیا د مانځه درود سره دا بهتر دی دا پکې وایا ټیک شوله که نه د دې نه پس امام دریم تکبیر ویو نو بیا دا دعا چې کومه ده اللهم اغفر لحینا و میتنا په حدیثو کې نقل د بهترینه دعا ده د کمال دعا ده چې نبی علیه السلام مبارک چې کومه امت ته ښودلې ده نو دا بهترینه دعا ده دا پکې وایه په دې کې هر څه راګیر دي او که نه چا دا نشوه زده کولی غلطۍ وي پکې ذهن یې کار نه کو ذهن یې کمزوری نو اللهم ربنا پکې وایه یا پکې ربنا ظلمنا انفسنا دا پکې وایه بس په دې سره ستا جنازه څه شوله دا وشوله نو دا اسانې خبرې دي زمونږ د خلکو د جهالت او د لاعلمۍ د وجې نه موږ را جنازه هم ځان ته یو مشکل کار څه دی دا ګرځولی ډېر کسان موږ نه تپوسو کې زما پرې دغه کې دعا کې غلطي ده دا ته ماته دغه که دا درود کې غلطي ده دا ته ماته ټیک که د نیت کې مې غلطي ده ته ماته ټیک که نو هلکه د دې په ځای دا دومره پوهه حاصله که چې د دې په ځای بل څه ویلی شي که نه شي ویلی که یو سړی پکې چپ ودرېد نه درود ویو نه ثنا وویله نه دعا وویله ټیک شوله چپ پکې ودرېد خو څلور واړه تکبیرونه د امام سره وویل هم د جنازه وشوه فرض ادا شو که نه قیام دی او څلور تکبیرونه دي آخري خبره دا وکړه چې د چا نه تکبیرونه تلي که نه یو تلې دوه تلې څنګه د امام سره نیت وتړو نو که دعا موقع وه را دعاګانې پکې ووایه که موقع نه وه نو اول دغه دوه تکبیرونه وای چې کم تانه تلی یو تکبیر وای چې کم تانه تلی او بیا د امام سره دعاګانې شروع کو دا نور تکبیرونه مر سره وای که تانه درې تکبیرونه تلی اخیری تکبیر کې حاضر شوي نو دغه ټیم کې چونکې مختصر وي او موقع نه وي نو ته اول دا دعاګانې مه وایه دا درې واړه تکبیرونه وای چې کم تانه تلی او څلورم تکبیر د امام سره وایه او که نه تا را درې تکبیرونه ویل او دومره ټیم نه و چې بس امام څلورم تکبیر وي او تا دا پوره کول هغه سلام ګرځولی نو ته بیا څلور واړه تکبیرونه پوره که او د هغې نه پس سلام څه که دا وګرځوه دا یو څو مختصرې خبرې وي د جنازې متعلق چونکې ډېر خلک پې پوه نه دي کوتاهي پکې کوي غلطي پکې کوي نو ستاسو د اسانتیا دپاره مل چې په دې یو څو خبرو کې خو لازمي د ملګرو سره شیر کوي چې خلکو ته پکې اساني پیدا شي او یو مسله زده کړي نو موږ او تاسو له پې الله اجر راکوي وصلی